الشيطان الرجيم سورة الزخرف ولما ضرب ابن مريم دا آیت کله نازل شو کله چې دا آیت نازل شو انکم وما تعبدون من دون الله ای کافرانو مشرکانو انکم یقینا تاسو وما تعبدون من دون الله هغه چې تاسو عبادت کوئ بغیر د الله نه حصب جهنم دا بخشاک د جهنم وي انتم لها واردون ای داخلون تاسو به د جهنم ته داخلي گیا په دغه ټیم کې عبد الله ابن زبعری کله چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا ویل او دغه آیت فكبكبوا فيها هم والغاوون په دغه جهنم کې به پړ مخې غرزول شي هم دابوتان والغاوون او مشرکان نو دی خنداګانې شروع کی استهزاګانې شروع کی وې دا جهنم کې به دا بوتان پړ مخې غرزول کیږي او چې د چا چې عبادت شوی دی مونږ خو د عزیر علیه السلام عبادت کړی دی ملائکو عبادت کولو مشرکانو کې یو ډله ده دارنګې د عیسی علیه السلام عبادت کړی دی مونږ به استهزاء دا خبرې کول الهتنا خیر زمونږ معبودان غوره دي هم هو کنه د عیسی علیه السلام والعیاذ بالله عیسی علیه السلام به مونږ سره په جهنم کې دا خو ډېر ښه خبره ده عزیر علیه السلام به مونږ سره وي او عیسی علیہ السلام بموی ملائک بموی آیت نازل شبه ان الذين سبقت لهم من الحسنى یقینا هغه کسان سبقت چې مخکې یعنی ازل کې لیکل شوی هغه د پر الحسنى خېګړه چې مخکې خېګړه شوی ده اولئک عنها مبعدون دی به د جهنم نه لري کړی شوی وي لا يسمعون حسیسها دی به د جهنم دا کشاره به هم ناوري او دی به په جنت کې خالدون همیشه لا يموتون ولا يخرجون نبمري او نب خارجيږي د جنتنا دا انبیاء کرام نو آیت نازل شو د دې د استهزاء په باره کې رب کریم فرمایي ولما ارکل ضربا چې وتړل شي بیان کړی شي ابن مریم زوی د مریم علیه السلام عیسی علیه السلام مثلا په مثال کې یعنی عبدیت دا مثال بیان کړی شي په طریقه د عیسی علیہ السلام عبدیت د مثال په طریقه کې بیان کړی شي رب کریم فرمایي ذا قومک الناس قوم ستا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم منه د دین یصدون منا یضحكون بالقهقه یصدون یضحكون بالقهقه دی خندي په خندای قهقه باندې یضجون كضجيج الابل دی بلقیږي په شان ته د بلقاری د اوخ دغه خنداګانې کوي دي یصدون په کسری سره زیر سره په معنا د یضحكون دي خنداګانې کوي یعنی یضجون كضجيج الابل ضاد سره دا هغه خان چې بړاره وهي هغه شانتي خنداګانې کوي د خانو په شانتي او که ضمه سره شي پیش سره یصدون په معنا د اعراض سره راځي منه الذين يصدون من يضحكون بالقهقه يضجون كضجيج الابل خانداګانې کې شور جوړې پشان ته د شور جوړول د اوخانو وقالوا ويدي الهتنا يا معبودان زمون خير غردي هم هو كنا د عيسى عليه السلام رب کریم فرمای ما ضربوه نتلی دی هودی عیسی علیہ السلام لرا لک تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الا مگر جدلا منا خصومتا مگر جګړې د پاره دا بیانې تات بل هم بلکې دی چې دا کافران قوم یو داسې قوم دي خصمون جګړه مار قوم دي الله دا کافر چې د جګړه مار قوم دي جګړې کوونکي والا قوم دي ان هو نه د عیسی علیہ السلام الا مگر عبد بنده ده بنده زمون دي انعامنا چې نام کړی دې مونږ علیه پدی باندې پس شي باندې مې نام کړی بن نبوت په نبوت سره او پر رسالت سره وجعلناه غرزول مونږ دلرا مثلا منا آیه و عبرت نخو عبرت چا د پاره لبنی اسرائیل د پاره د بنی اسرائیل دا وګور عیسی علیہ السلام الله تبارک وتعالى پیدا کړو بغیر د پلارنا دا قدرت د الله تبارک وتعالى دا دلیل په وحدانیت د الله تبارک وتعالى باندې څوک د سکولې شي نه رب کریم فرمای ولو نشاء کچری را د شوی زمونږه سشی را د تقدیرات لیکي لا هلکناکم خامخ به هلاک کړي مونږ تاسو لرا لجعلنا
خامخا ګرځولي به موږ منکم ستاسو نه، یعنی بدلا منکم، په بدل کې به مو ګرځولي منکم ستاسو نه ملائکتن ملائکه، یعنی که زما خوښه وې په مخ د ځمکه به ټول نیکان وې، دا انسانان به مې نه پیدا کولی، تاسو ټول به مې مړه کړی وې، فرشتې به مې پیدا کړی وې، د مخې به عبادت به په دې ځمکه کې، خو نه، دا د امتحان پارچه بیا ختمې ده، د امتحان پارچه نه کېده، بیا دا د امتحان پارچه ده دا دنیا. ملائکتن ملائکه فی الارض په ځمکه کې دا به مې پیدا کړی وی، یخلفونه نایبان به خلافت به کولی ستاسو په بدل کې به خلیفګانې وي. دا ملائک چې مې په ځمکه کې نه دي ګرځولي، نو ځمکه کې انسانان دي، ځکه انسانانو کې رسول هم لیږم. رب کریم فرمایي وانه کې دا ضمیر راجع دی چا دا نزول د عیسی ابن مریم ته، دا څوک وی؟ ابن عباس، مجاهد، ضحاک، سدی، قتاده سیب دی دا معنا کوي. وانه یقینا دا خروج د عیسی علیہ السلام چې دی لعلم معنا لعلم خامخا نخه ده، علامه د قیامت د للساعت د پاره د قیامت، دا یو نخه د قیامت ده، د قیامت د علاماتونه لس علامې دي غټ غټ. یو علامه داوی چې عیسی علیہ السلام به کوزیږي، دمشق یو مینار دی په هغې باندې به را کوزیږي، یو غر دی، او دجال به قتلی د عیسی علیہ السلام، دجال به د بابلوت دروازې ته نږدې شوی وي او د عیسی علیہ السلام به ورته ورسیږي. په دجال باندې چې د عیسی علیہ السلام د اوازه صرف خوره شي چې د عیسی علیہ السلام راوته دی، راکوز شوی دی، هغه به دومره خوار شي قریب الموت به وي. نو وړو علاماتو باندې شروع شوي دا لوی لوی علامات پاتې دي. وانه یقینا دا خروج د عیسی علیہ السلام، نزول د عیسی علیہ السلام لعلم لعلم خامخا علامه ده للساعه د پاره د قیامت. یا مورخ ابن اسحاق دا وی انه ضمیر راجع دی ژوندي کول د مړو د عیسی علیہ السلام لره، وی وانه یقینا دا ژوندي کول د مړو د عیسی علیہ السلام چې دی لعلم خامخا وی دلیل دی للساعه د پاره د قیامت، چې الله تبارک وتعالى به دا مړي ژوندي کوي لکه څنګه چې عیسی علیہ السلام دا مړي ژوندي کوله، خو راجح قول اولنی دی. رب کریم فرمایي فلا تمترن فلا تشكن، تاسو شکونه مکه بها فيها په قیامت باندې، واتبعوني تابعداري وکي زما على التوحید په توحید، هذا دا توحید چې صراط الله ردا مستقیم نی غلار دا. ولا يصدنكم وادن تاسو لرا الشیطان و شیطان د سین سنا عن دین الله د دین د الله نه، انه یقینا دا شیطان چې لکم تاسو د پرادون دشمن د مبین ښکارا. ولما ارکل جا چراغ عیسی علیہ السلام بالبینات په واضح معجزات باندې چې مړي ژوندي کوله، برګي مرض والای خکوله، یا مراد دین انجیل. قال نو عیسی علیہ السلام قد جئتکم پتاکی سره راغلم تاسو ته بالحکمت په حکمت سره، یعنی بالنبوت په نبوت سره او په شریعت سره، او بل دې د پاره راغلی ولې وبینا بل دې د پاره چې بیان کم لکم تاسو د پاره بعض الذي بعض هغه ستختلفون چې تاسو اختلاف کوئ فيه پاغه کې د يهودیت دین کې متفرقي جوړ کړی دي چې هغه درته ختم کما. فاتقوا الله پس ویریږئ د الله نه توحید شو، واطیعون زما تابعداري وکئ سنت شو. ان الله یقینا الله تبارک وتعالى هو ربي دا رب زما ده وربكم رب تاسو ده، فاعبدوه پس د عبادت وکئ، هذا دا توحید چې ده دا عبادت الله چې ده صراط الله ردا مستقیم نیغه ما سوا د دې ټول کګي لارې ده، بس دا توحید نیغه لار ده. فاختلف الاحزاب پس مختلف شو ډلې د کافرانو د نصرانیان من بینهم په منځ خپل کې، چا ویل چې عیسی ابن الله دی، دا نستوریه فرقه وه، چا ویل چې شریک مع الله دی، چا ویل چې ثالث ثلاثه دی، دریم د دریو خدایانو دی، دا ملکیه فرقه وه، چا ویل چې هو الله دی. نو مختلف شو دي په حق د عیسی علیہ السلام کې. رب کریم فرمایي فویل پس شدت عذاب دی، یا ویل هلاکت دی، یا ویل انه جبل من نار، دا په جهنم کې یو غر دی، چا د پاره للذین د پاره دا کسانو هلاکت دی، شدت عذاب دی په جهنم کې یو ناو دی، یا ظلم چې ظلم یې کړی دی من عذاب د عذاب یوم علیم د ورځې د دردناک نه.
هغه څه شی دی هلاکت دی عذاب د ورځې دردناک هل ينظرون ما ينتظرون دی انتظار نه کوي الا الساعه مگر د قیامت انتظار کوي دي ان تاتيهم دا چر بشي دی لره د قیامت بغتتن ناګهانا غپونه بلګي یا روټه ته بناست ناګهانا بد دی باندې قیامت راشي یا ورکوټه قیامت چې مرګ دی ته براشي نو ځکه الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون تاسو ممرئ مگر په حال د مسلمانۍ کې مرشي داس یو ټیم مراولې چې تاسو په مسلمانۍ کې نه هر ټیم دغه ادخلوا فی السلم کافه په اسلام کې پوره داخل شي الله وای بغتتن ناګهانه وهم دی چې لا يشعرون پویږي بمنه بنزوله په نزول دی باندې رب کریم فرمای الاخلاء من الاصدقاء یاران دوستان با یوم ایدن په دغه ورځ باندې یعنی د قیامت په ورځ باندې بعضهم بعض د دینه لبعض بعض نور الله عدو من اعداء دشمنان بوي ټول بنو نه ګوره دشمنان مخکې براش استثناء یعنی عدو دشمنان بوي دا کافران اعداء يلعن بعضهم بعضا لعنت بوي یو بل باندې الا المتقين مگر متقین مخبلو کې دوستان وي متقین با ابن عباس او مجاهد سے فانهم اخلاء في الدنيا والاخره دی په دنیا کې هم دوستان وي او په آخرت کې رب کریم ورته بشارت ورکړي دي متقین او ته یا عباد بندگانو زما متقینو لا خوف نهسیر بنوي علیکم پتا سو باندې اليوم ننرز پورز د قیامت ولا انتم نبوي تاسو تحزنون چې غمو کیا رب کریم فرمایا الذين كسانا هم الذين دا متقین کسان دي امنو چې ایمان راوړل دي بیا آیاتنا پاتونو زمون باندې معجزات وکانو دي مسلمین غړی خودن کې شریعت لرا او بویل شي دي متقین توقیل لهم او بویل شي دي تدخل الجنه داخل شي جنت انتم تاسو وازواجکم او بیبیان استاسو ټول ځان سره دا جنت تا بیبیان تحبرون من تکرمون بالتحفه عزت باور کولې شي دي ته متقین او ته په تحفو سره یا تنعمون نعمت باور کولې شي منعم بګرځولې شي دي یا تحبرون من تفرحون خوشاله ولې بشي دي په جنت کې د متقین رب کریم فرمایي یطاف ګرځولې بشي علیهم پر جنتیانو باندې بصحاف معنا کاسی ویبا دا کاسی من ذهب دسرو زرو واکواب نو ګرځولې بشي په دې باندې کوزي قسم شراب پکې غړېدارې کوزي او غیر غړېدارې کوزي بوي فيها پدغه جنت کې ما هغه سبوي تشتهي چې خو خېدي الانفس نفسونه د دې هغه سبوي جنت کې دي ته چې څه خو خې نفسونه د دې او داسې نور څه هم شته ګوره وتلذو چې خوند باخلي الاعين سترګې د دې نظرونه د دې بخوند اخلي خسته مناظر سندري شین باغ شو دارنګ چمنونه وغیرہ رب کریم فرمای وانتم تاسو اے متقیانو فيها پدی جنت کی خالدون همیشه به دائمون لا يموتون ولا يخرجون بمری او نه خارجيږي د جنت نا يقال لهم ويل بشيد جنتان وتلك الجنه دا جنت چې التي غا ورستموها چې میراث کې درکړې شوی تاسو دغه جنت خادا مقامات چې حاصل شوی دا تاسو تداولې بما په سبب درې کنتم چې وای تاسو تعملون دنیا کې نیک اعمال کوله لکم تاسو د پرافیا په جنت کې فاکهه میوجات بوي قسمونه د میوجا او چې میوي بم ملاويږي لوندې هرڅه کثیره ډیرا حدیث مبارک کې راځي چې یو میوت نه لري کې بل واپس نه کیږي منها د جنت نه تاکلون یعنی منها د میوونه تاکلون تاسو به خوراک کوئ د میوونه متقینو ذکر وشو چې متقینو د پراسه شي دي اوس د مجرمانو ذکر کوي چې د متقینو په مقابله کې دي کافران ان المجرمین یقینا دا مجرمان چې د رب کریم فرمایي فی عذاب جهنم وعید ده په عذاب د جهنم کې خالدون همیشه به دائمون لا يموتون ولا يخرجون لا يفتر من النبشي كما ولي عنهم دلینا
سبنشی کمول عذاب وهم دی بدغ عذاب کی فیه پدغ عذاب کی مبلسون مانا نا امیدی که ان کی بوی ده هر خیرنا رب کریم فرمائی دا عذابات چه زدی تور کوم د ظلم کوم پدی باندې نا ظلم نکوما وما ظلمناهم ظلم ندے کڑے مونگ پدی باندې ولیکن کانو لیکن وہ دی هم الظالمین هم دی ظلم کون کیو خا دی چې جهنم کې وغورځول شي ډېرې ژړاګانې به وکړي حتی کې د سترګو به د اوښکو په ځای وینې روانې شي دا ټولې به راشي په جرګه کې هغه خازنې فرشتې ته به وایه پیردارې فرشتې مالکې فرشتې ته را به شي په جرګه به ورته وایه چغې به کې ورته دومره سوال راته وکړه ای خازنې فرشتې د رب نه وغواړه چې مونږ مړه شو په دې باندې مونږ خوشحاله یو چې دا فرشته لاړه شي الہ العالمین ته نو زر کاله بعد به واپس راشي دی ته به ووایي چې رب کریم فرمایي قال اخسئوا فیها کوری شئ تاسو په دې جهنم کې ولا تکلمون تاسو ما سره خبرې مه کوئ ستاسو د خبرو ما سره څه حق نشته خبرې ما سره مه کوئ دی به رمباړې شروع کی چغې به شروع کی د خرو په شانتې به رمباړې وهي زارېګانې به کوي نو رب کریم فرمایي ونادو چغې به کېدي اوازونه به وکړي یا مالک ای خازن د جهنم ای پیردارې د جهنم لیقضي علینا وغواړه د رب خپلنا مونږ دپاره لیقضي چې فیصله وکړي علینا په مونږ باندې ربک رب ستا د مرګ فیصله وکړي وقف وکړه زر کاله بعد به د مالکه د جهنم پیردار فرشته جواب ورکیا قال ورته وای چې رب کریم فرمای په جواب کې انکم یقینا تاسو چې په جهنم کې ما کې ثم من دائمون همیشه به په عذاب کې دا عذاب چې تاسو ته درکول شي همیشواله عذاب ولی لقد جئناکم خامخا په تحقیق سره جئناکم راتله کړو مونږ تاسو لره یعنی رسولانو زمونږ راتله کړو تاسو ته بالحق په حق سره تاسو هغه قبول نکړه یعنی په قران کریم سره ولکن اکثرکم لیکن اکثر تاسو نه للحق د پاره د حق کارهون بدګنون کی وای تاسو رب کریم فرمای ام ابرمو ای بل ابرمو یعنی ام احکمو بل احکمو بلکی دی مضبوط کړي دي ام ابرمو منا ام احکمو ای بل احکمو ام منقطع بلکی دی مضبوط کړي امرن یو کار لرا چې اراده د قتل د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو کلکه فیصله کړي وا هغه په دار الندوه کې چې جمع شیو یو ویل چې قتلو پیغمبر علیه السلام بل مشوره ورکول نه دا به وباسو د دې کلینا بل ویل چې نه په جیل کې بندو بل دا مشوره ورکول چې نه دا به تړو نو هغه یادې ام ابرمو ایا دی مضبوط کړي دی بل ابرمو بل احکمو دی محکم کړي دی امرن یو کار لره چې اراده د قتل د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو کلکه فیصله کړي ده رب کریم جواب کې فإنا مبرمون محکمون مونږ چې یو مضبوطون کې محکم کون کې د کار د یعنی د هلاکت د به ټولې هلاک کړل رب کریم په ورځ د بدر اویا کافرانه مردار کدا څوک چې جمع شو ا مشورې کړي وي د قتل د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مشورې کړه ټول هلاک شو په ورځ د بدر ام يحسبون ايدي ګمان کوي دی خبرې لره ان لا نسمع دا چې مونږ بناورو سرهم پټ رازونه د دې ونجواهم او پټې مشورې د دې خلوت کې چې دی کوم کارونه کوي مشورې کوي وته وي تناجون بینهم دی دا ګمان کوي چې مونږ دا ناورو بلا رب کریم فرمای بلا معنا نسمع ذلك ونعلم اور مونږ دا پټ رازونه د دې او علم لرو په پټو مشورو د دې باندې بلا معنا نسمع ذلك ونعلم اور مونږه او علم لرو دارنګي سره د دین او رسولنا رسول زمون چې دی استاد فرشتي لديهم دي سره دي يكتبون لكل كرامن كاتبين فرشتي ور سره دي باوجود د دینه دام لیکل کیا قلت ورتویا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان کان للرحمن
ما کان للرحمن نشته د رحمان ذات لره ولد فانا اول العابدین پس زچ ما اول عابدین من الموحدین د موحدین نه یم په مکه کې په دې خبره باندې علی انه لا ولد له چې پیغمبر الله تبارک وتعالى لره ولد نشته یا بعضی وی ما نافیه ده ما کان للرحمن نشته د رحمان ذات لره ولد سودی سیب ابن عباس حسن سیب دا وی ان کان للرحمن ما کان للرحمن نشته رحمان ذات لره ولد فانا اول العابدین زچیم اول العابدین په معنا ده موحدین د موحدین نه په مکه کې په دې خبره کې علی انه لا ولد له چې الله تبارک وتعالى له ولد نشته یا بعض مجاهد سے معنا کہ ان کان ورته وای پیغمبر علیہ السلام ان کان للرحمن کچره رحمان ذات لره ولد و اولاد فانا اول العابدین پزبا والعبادت كونكو نبوم ولكن لا ولد له لكن ولد نشتا غیلرا خو الله ته ولد نه ثابت سبحان پاکی دا الله تبارک وتعالى لرا د ولدنا دا ذات دی رب السماوات چې رب د اسمانونو دی ول ارض د زمکو رب دی رب العرش رب د عرش دی عما دغسنا يصفون پاکی دا الله تبارک وتعالى لرا سنا عما دغسنا يصفون يقولون چې وای دی من الكذب د تکذیب نه دروغونه چې الله ته ولد ثابتای پاکی دا الله لرا فذرهم پریک د دی لرا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یخوضو چې جوور بحثونه کوي په باطل کې ويلعبوا لوب کوي استهزاءګانې کوي په دنیا کې ان قران کریم باندې پریک د دی لرا حتی در دې چې یلاقو ملاقشی دی یومهم اغور السرا الذي اغورز يعادون چې وعده کول شي دي ته یومهم الذي چې ورځ سره یعادون چې وعده کول شي دي سره یا په دنیا کې عذاب یا په قیامت کې عذاب چې وعده ور سره کول شي بعد علامه قرطبي و بعض مفسرین و چې ان هذا منسوخ دایت منسوخ دی بآیت السيف پایت د جهاد سره وهو الذي دا الله تبارک وتعالى غذات في السماء چې د اسمان کې الہ معبود وفي الارض پزمکه کې الہ معبود دی هر ځای کې د عبادت کیږي او قانون د الله تبارک وتعالى دی وهو دا الله تبارک وتعالى الحکیم خوند حکمت دی العلیم پوه دی وتبارك الذي مقدس و معظم دی غذات الذي غزاد له چې دلره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا والارض د زمکو بادشاہی دا وما بينهما هغه چې په منځ لري کې وعنده پنځ د الله تبارک وتعالى علم الساعه علم د قیامت دی چې کله به قیامت قائمېږي د دې علم الله تبارک وتعالى سره دی و الیه دی الله تبارک وتعالى لره ترجعون واپس کوله به شي تاسو بعد الموت رست د مرګ نه فیجازیکم بیا به بدلی درکې تاسو لره الله تبارک وتعالى ولا يملك ملکیت نلری قدرت نلری الذين غبطان يدعون من يعبدون چې دی عبادت کیا من دون الله بغیر د الله نه ملکیت نلری دی شفاعت الا مگر خو ملکیت لري د شفاعت من هغه څوک شهدا چې گواهی کړي بالحق په حق سره یعنی کلمه د حق لا اله الا الله ویلي وهم دی يعلمون فویږي په دې خبره باندې چې دا قول حق دی لا اله الا الله ولا انسان تهم کچره تپوسو کې ته د دین یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من خلقهم سوق د غزا چې پیدا کړی دي شیزونو لره لا یقولن الله خامخ په تاکید سره وای بدی الله والله پیدا کړی نو دومره جاهل قوم دي دا مشرکان سره د دین چې پوی دي چې دار سره الله پیدا کړی غیر الله ته بیا مې د عبادت کوي فانا يؤفكون فانا يصرفون پس کوم خواړول کیږي دا وقيله دا عطف دے پس باندې علم الساعه باندې وعنده علم الساعه پنیز د الله تبارک وتعالى علم د قیامت دے وعنده علم قيله وقيله وعنده علم قيله پنیز د الله تبارک وتعالى علم د قول د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دے چې رب ته شکایت کوي ګیله کوي خام سوی یا رب ان هؤلاء اے رب زما یقینا دا مشرکان چې قوم یو داسې قوم دی لا یؤمنون چې ایمان نه وروړي سور سره کما تنګي ته راوستما دا ګیله د الله تبارک وتعالى دومره خوښه
ورته وی زه درته بار بار ویم چې خیره ورته وکړه او خیره ورته نه کې. وی ما به درته فرشتې ولېږلې چې دا طائف خلک هلاک کړم چې تا ته تکلیف رسولی دی دا ټول هلاکومه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته وویله چې مې هلاکوه الهه زما قوم دی نه پوهېږي چې ډېر تنګ شو نو مبارک دغه ګیله کوه. وی قسم مې دی په دغه قول د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وی یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون د مبارک کله هم شکایت نه وکړي. وی په دغه قول مې د قسم مې دی باندې به زه عذاب راولم. نو عذاب پر راغی په بدر کې اویا کافران مردار کړه. نو وقیله من وعلم قیله وعنده علم الساعه پنیز د الله تبارک و تعالی علم د قیامت ته وعلم قیله وعلم د قول د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې شکایت کوي. یو شکایت دا کړی دی او یریږي د دې بل شکایت نه. تاسو دا قران کریم بالکل متروک کړی دی. اردو کتابونو تمزور ور کړی دی چې فلان کی سیب دا وي او ډنګلی سیب دا وي کلم دا نه وي اون ویل چې زما رب دا وي یو آیات مو یاد کړی چې دا وي نه فلان کی مولا سیب دا ویلی دی او ډنګلی مولا سیب دا ویلی. قیامت پر ورځ به شکایت کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم به شکایت کوي فیصله بس وکړي رب کریم. وی به وقال الرسول یا رب وی به رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن یقینا دی قوم زما اتخذوني ولو هذا القرآن دا قرآن کریم مهجورا متروکا پریخو. او دا بعضی قاریان چې صرف توتی په شانتی لولي د دې څه مطلب نو یاد کا قرآن په معنا او ترجمه سره چې پوه شي اصل خدا دې چې ته په دې باندې عمل وکي صرف دا خونه دي چې توتی په شانتی لولا. نو دغه ګیله د یادې الاولا وقیله منا وعنده علم قیله پنیز د الله تبارک و تعالی علم د قول د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې ګیله وکي. یا رب رب زما ان هؤلاء یقینا دغه مکیوال دا مشرکان قوم یو داسې قوم دی لا یؤمنون ایمان نه راوړي. رب کریم فرمای فاصفح اعرض اعراض کو عنهم د دینا وقل ورته سلام دی دا بس لاړم درته فسوف پزده چې يعلمون پوی بشیدې. یا سلام علیکم لا نبتغي الجاهلین. مقاتل سے وی دا آیت منسوخ ده فاصفح اعراض کو عنهم د دینا په آیت د جهاد سره. نو فاصفح اعراض کو عنهم د دینا وقل ویا سلام دی دا دی فسوف پزده چې يعلمون پوی بشی تاسو چې سبا کیږي تاسو باندې.